أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. ما قبل سره ربط مناسبت دانی دینا مخ کی چنین واغا حصص تزویل فروز کی چنین واغا حصص ذکر کېدل چې یا به چنین واغا د نسب په اعتبار سره مور پلار اولاد وزدلته هم نورې حصې چنین واغا ذکر کیږي خو دغه تعلق چې دی نو هغه د ازدواج په وجه باندې د زوجیت په وجه سره چې دی نو هغه راغلی نو اوس دلته د هغې تذکره کیږي. نو دی اوس په دې آیات کې چې نو هغه د ښځې د خاوند او د کلاله چې دی نو هغه د هغوی میراث ذکر کوي. نو الله رب العزت وایي ولکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين. نو دوه حالت په دې کې چې نو هغه ذکر کېږي د ښځې دپاره د ښځې چې دی نو هغه اوس مړه شوله او د دغې ښځې چې نو هغه میراث خاوند ته چې نو هغه پاتې کېدلو د دغې ښځې میراث چې دی نو هغه خاوند ته پاتې کېدلو اوس د خاوند د دې سره دی نو د دغې ښځې به یا بچي وي او یا به یې بچي نه وي. برابره خبره ده که دغه بچي د دې خاوند نه وي یا د مخکې خاوند نه وي دواړو له به اعتبار وي خو چې کم بچي د دې ژوندي وي نو که د دې ښځې بلکل بچي نه وي دې نه مخکې واده شوی هلته هم بچي نه ول خاوند مړ شو یا یې طلاق ورکړو بیا دې بل سړي واخیستله اوس د ده نه هم بچي نشتي یا دا د شورو نه په دې خاوند باندې چې نو هغه واده شوي د کم سره چې اوس د هغه په نکاح کې مرګ وله رالو او په دې خاوند نه د دې بچي د دې ښځې د سره نشتي نه مخکې خاوند یې بل کړی نه ولو نو چې کله بچي د دې بلکل نه نو په دغه صورت کې به خاوند ته به کمه حصه میلاویږي د دې د ترکې او د مال نه نو وایي د دې ترکې د دې د مال نه به خاوند ته چې نو هغه نیمه حصه میلاویږي. لکه صورت د مسلې چې نو هغه به څه شي د یو ښځه مړه شوله د هغې خاوند پاتې شولو پلار یې پاتې شولو او مور یې پاتې شوله نو چې کله د دې دا درې قسمه چې نو هغه خلک پاتې شولو نو په دې صورت کې به اوس نو هغه مسله د چی نه کېږي یعنې د دې د مال چې نو هغه به شپږ حصې چې نو هغه جوړې کړی شي په شپږ حصو کې چې نو یو سدس شپږمه حصه چې نو هغه به مور له ورکړی شي او دغه شانتې د دغه کل مال د چې نو هغه به نصفو تین چې نو هغه به خاوند ته میلاو شي او د دغه ښځې پلار اب ته به چې نو هغه دو میلاو شي په طور د عصبه باندې. نو دی وړاندې حالت شو کم چې الله ذکر کو ولکم نصف ما ترک تاسو د پاره به چې نو هغه نیمه حصه وي نیمه برخه هغه چې پرې ښودلو ازواجکم ستاسو ښځو ان لم یکن لهن که چېرې نه وي د هغوی دپاره ولد اولادو فان کان لهن ولد فلکم الربع او که چېرته د هغوی اولاد وي د دغې ښځې مدستو وي برابره خبره ده که دغه اولاد د دې خاوند نه یا د دغې نه مخکې بل خاوند ولو او د هغه خاوند یې مړ شولو د هغې نه بچي او بیا یې بل ځای واده وکړو نو په دغه صورت کې اوس چې کله دا ښځه مړه شوله نو د دې خاوند ته به د کم خاوند په نکاح کې مړی دغې خاوند ته به د دې ښځې د میراث نه چې نو هغه څلورمه حصه میلاویږي. د دې صورت چې نو هغه به دا شي چې اوس یو ښځه چې نو هغه مړه شوله د دې خاوند پاتې شولو او دغه شانتې زوی پاتې شولو
نو اوس یو خاوند دی یو یې زوی دی، نو په دې صورت کې یوه مسله چې دی نو هغه به د چار نه کېږي. د دې کل مال چې دی نو هغه به چار نو هغه 4 حصې به یې جوړې کړی شي. بیا په 4 حصو کې چې نو هغه یوه حصه دا به خاوند ته میلاو شي، باقي 3 حصې چې دی نو دا به عصبه زوی ته چې دی نو هغه په طور د عصبه باندې میلاو شي. نو الله وایي فإن کان لهن، بیا که چېرې وي د هغوی دپاره ولد اولاد فلکم، نو پس تاسو دپاره الربع څلورمه برخه څلورمه حصه ده مما د هغې نه ترکنه چې هغوی پرېښودي من بعد وصیت یوصین بها او دین، پس چې دی نو هغه د وصیت نه یعنی د وصیت د ادا کولو نه چې وصیت یې کړی وي د هغې او دین او یا د قرض نه یعنی ادا کولو د قرض نه. ولهن الربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد فإن کان لکم ولد فلهن الثمن. اوس په دې آیات کې چې نو هغه د ښځې حالت ذکر کوي، وایي چې د ښځې چې نو هغه هم 2 حالت دي. اوس 2 حالتو کې یو حالت دا دی چې د دغه ښځې کله خاوند مړ شي، نو اوس چې کله ښځې خاوند مړ شو یا به د دې بچي وي او د دغه خاوند به یا بچي وي او یا به یې نه وي. که چېرته د دغې ښځې د خاوند بچي ولو برابر خبره ده که دا بچي د دې ښځې نه وي او که دا بچي د دې نه د بلې ښځې نه وي، هغه مړه شوي یا هغه ژوندی، هر صورت چې خو که د خاوند د مړي چې دی نو هغه بچي ولو نو بیا جدا حالت دی. او که بچي نه ول د دې ښځې نه هم نه ول مخکې کړه او د هغې نه هم نه ول بچي، او بیا چې نن هغه چې کله په مړ کېدو په هغه وخت کې په نکاح کې 2 ښځې وې 3 ښځې وې، په دغه وخت کې هم بچي د یوې نه هم نه ولو، نو چې مطلقاً د دې سړي بچي نه ولو نو په دغه صورت کې بیا دغه ښځې ته چې نو هغه 4مه حصه میلاویږي. ولهن الربع د هغوی دپاره چې نو 4مه حصه ده مما د هغې نه ترکتم چې تاسو یې پرېږدئ ان لم یکن لکم ولد، که چېرې نه وي ستاسو دپاره اولاد. بیا په دغې 4مه حصه کې یا په 8مه حصه کې که اولاد وي په دې کې به چې نو هغه که دا ښځه یوی که 2 که 3 او که 4 دوی به ټولې په هغې کې چې نو هغه یو شانتې شریک وي، دوی ته به دقه میلاویږي. نو دې ځای کې به چې نو هغه مسله دا شي چې اوس نو هغه مثال په طور کې یو سړی مړ شولو او د ده په میراث کې د ده په وارثانو کې وروستو مور پاتې شوله او ښځه پاتې شوله. اوس د ده یوه مور پاتې ده او یوه ښځه پاتې ده، اولاد بچي چې نو هغه یې نشته، نو دی کې به مسله چې نو هغه به د 4 نه شي، د ده مال چې نو هغه به په 4 باندې تقسیم، د 4 نه به چې نو هغه کل 4 حصې به یې جوړې شي. مور ته به چې نو هغه 1/3 میلاو شي او باقي چې نو هغه ښځې ته به چې نو هغه دقه میلاو شي او پلار ورسره کوي، نو بیا به پلار ته باقي مال په طور د عصبه چې نو هغه ټول میلاو شي. د ده به میراث کوي، مور پاتې شوه، پلار یې پاتې شولو او ښځه پاتې شوله. د ده د کل مال چې دی نو هغه به 4 حصې جوړې کړی شي. نو ربع 4مه حصه چې دی نو یو به ښځو والي، 1/3 یو حصه چې دی نو هغه به مور والي او باقي 2 چې دی نو هغه پاتې شولو، نو دغه 2 حصې چې دی نو هغه به پلار والي په طور د عصبه باندې. نو دغه الله وایي فإن کان لکم ولد فلهن الثمن مما ترکتم. الله وایي که چېرته وي ستاسو دپاره چې نو اولادو فلهن، نو بیا د دغې ښځو دپاره الثمن 8مه برخه ده مما د هغې مال نه ترکتم چې تاسو پرېښودي. اوس که د دغې سړي چې نو اولاد وي دا شرط پکې نشته چې د دغې ښځې نه وي، دې نه مخکې ښځه وه د هغې نه چې نو اولاد بچي ولو، بیا هغه ښځه مړه شوله، اوس دغه نه وروسته یې 2مه ښځه وکړه، اوس د دغې 2مې ښځې د سره بچي چې نو هغه نشته، خو د مړې خو مخکې نه بچي شته یې که نه، نو اعتبار به د مړي هر په دا یو خبره مخکې مسو پرې وي په دې کې به د هر شی چې نو هغه لحاظ د دې نسبت چې نو هغه مړي ته کېږي. څومره چې ورسو قسي نو مړي ته به نسبت کېږي، د مړي د نسبت د حالت چې نو هغې به اعتبار وي. نو اوس د دغې مړي اولاد ولو که د دې ښځې نه وي او یا که د دې نه ماسوا چې نو هغه د بلې ښځې نه وي، نو په دغه صورت کې بیا چې نو هغه څنګه کېږي، نو د هغې ذکر کوي. وایي چې نو هغه مثال په طور کې اوس یو سړی چې نو هغه مړ شولو او د ده د مرګ نه وروستو پلار یې پاتې شولو، د پلار سره چې نو هغه مور پاتې شوله، ښځه پاتې شوله او زوی پاتې شولو. 4 ورثه د ده چې نو هغه پاتې شول شاته،
پلاری پاتې شو، مور پاتې شوله او ښځه پاتې شوله، زوی پاتې شولو. نو اوس په دې صورت کې به مسله چې نه نو هغه به د 24 نه کېږي. 24 مقصد نه لري د کل مال چې نه نو هغه به 24 صلیریش حصې چې نه نو هغه جوړې کړی شي. چې کله د مال صلیریش حصې جوړې شي نو پلار ته به په تور د ذوی الفروض سدس چې نو هغه شپږمه حصه میلاو کړی شي او د 24 شپږمه چې نو هغه 4 راځي. نو هغه چې 4 نو د دې چې نو هغه شپږمه حصه هغه 4 راځي. نو یو سدس 4 بچنه نو هغه به مور ته میلاو شي، یو سدس 4 نو هغه به پلار ته میلاو شي او د دغه چې نو اتمه حصه دا به ښځې ته میلاو شي چې هغه به 3 حصې وي ځکه 3 اټې 24. نو اتمه حصه چې نو هغه بیا 3 راځي نو 3 به حصې چې نو هغه به ښځې ته میلاو شي. باقي 13 پاتې شو نو 13 بچی نو هغه 13 حصے باقي ټول مال دا بچی نو هغه زوی ته میلاو شي په تور د عصبه باندې. نو الله وی فإن كان لكم کچریوی لستاز د پاره ولد اولاد فلهن د دغه خزو د پاره اسمن اتم برخه ده مما د اغه ترکتم چې تاسو پرې خو دی من بعد وصیت توصون بها او دین ورست د ادا کولو د وصیت نه چې تاسو وصیت کړی وي داغه او دین او یا د قرضې د ادا کولو نه. وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. دې کې ټول نمخ کې دا چې نو هغه لفظ کلاله چې نو هغه چاته ویل کېږي. کلاله ویل کېږي هغه کس ته نو هغه مړی ته چې هغه مړ شي او دغه میراث خلک اخلي نو دغه ته ویل کېږي کلاله. او کلاله هغه کس ته ویل کېږي لا اصل له ولا فرع له، لا والد له ولا ولد له. هغه کسو چې هغه مړ شي او د اصول هم نه فروع هم نه، مور پلار وغیره دای هم نه، اولاد هم نه، زوی لور وغیره چې نو هغه پخکه د دای هم نه، دا دوانه نه. نو چې کله وس د دوانه نه دا بعض وخت کې نو بغیر واده والا هم کېدی شي او کله د سم کېدی شي چې واده کړي اولاد نه، مور پلار چې نو هغه هم مړ شوي دي، اولاد چې نو هغه هم نشته. اوس په دې صورت کې چې نو هغه دغه کس ته ویل کېږي کلاله. نو اوس د دغه کلاله چې نو هغه میراث د میراث به څه حکمي نو یې کتلې بشي. بیا که چېرته د دغه کلاله میراث اغستون کې چې نو هغه خور او رور ولو نو دلته یاد ساتئ دا خور او رور دلته دوه پیری دا حکم ذکر کېږي. یستفتونک فی الکلاله چې کم د دې صورت نساء بالکل په آخر کې راځي. نو د دې صورت نساء په آخر کې هم دا آیات راغلی کلاله ذکر او دلته په شروع کې چې نو هغه هم راغلی دی. نو دلته په دې شروع کې چې راغلی دی ته ویل کېږي آیت السیف، آخر کې چې کم راغلی هغه ته ویل کېږي آیت الشتاء. نو دلته چې وس په دې کې کم تذکره کېږي نو دینه مراد نو اخیافي رور او اخیافي خور دی. د هیڅ ساتئ کم رونه چې دی نو هغه وي نو درونو 3 قسمونه دي. یو ته ویل کېږي عربی کې چې نو هغه اعیانی، دویم ته ویل کېږي اللاتی، دریم ته ویل کېږي اخیافي. اعیانی هغه رونه ته هغه خویندو ته ویل کېږي چې دا چې نو شریک فی الاب والام یعنی مور او پلار دواړه یو وي، مونږ چې ورته سکه رونه وایو، سکه خویندې وایو، دې ته ویل کېږي اعیانی. دویم چې نو اللاتی دی، پلار یو وي او میندې جدای نو دې ته ویل کېږي اللاتی رور. دریم چې نو هغې ته ویل کېږي اخیافي. اخیافي هغه ته ویل کېږي چې مور یو وی او پلارانی جدای نو دې ته ویل کېږي بیا اخیافي. نو دې کې چې کم ذکر کېږي دلته نو دا د اخیافي رونو چې نو هغه ذکر کېږي چې مور یو وی او پلارانی جدای نو بیا به د دې د حصې چې نو هغه تقسیم کې د میراث کمه حصه راسي. نو دلته الله پاک د هغې 2 صورتونه ذکر کړي دي. که دغه سړی کلاله مړ شو چې نه مور شته، نه پلار شته، نه اولاد شته، لوري شته او نه زوی شته نو د دې سړی حصې کې به اخیافي ما شریک چې دی نو هغه بین بای چې ورته ویل کېږي نو دغه مور شریک رور او خور ته که دا یو وي نو بیا به دوی ته میلاوي کې چې دی نو هغه یو کس وي نو بیا به دته د دې د مال نه چې دی نو 6مه حصه میلاویږي. او که چېرته دغه کلاله د چې نو هغه خویندې رونه اخیافي
د مور د طرفه چې صرف د کم رونی دا د یو نه سیوا وي دوه وي یا د دوو نه چې نه نو هغه هم سیوا وي 3 4 5 وي یا خویندې چې نه نو هغه سیوا وي ډېر وي فهم شرکاء فی الثلث نو دویم حالت دا د دوی به بیا په ثلث مال کې چې نه نو هغه ټول شریکي دلته به هغه قاعده نه چې یو الګ به د دوو جنکو چې نه نو هغه برابري دې ځکه دغه قاعده نشتی بیا ماته استوي چې کم په اخر کې راغلی دی لیکن نو هغه وګورئ قنته نو هغه یستفتون قل الله یفتیکم فی الکلاله ان امرؤ هلك ليس له ولد وله اخت فلها نصف ما ترك التوی کچرته اخون یو رور وی او اختون یا یو خوري نو لكل واحد منهم السدس شپږمه حصہ ده دلته الله وی کچرته یو خوري نو فلها نصف بیا ورته دغه کلاله چې نو د کل مال نه نیمه حصہ چې نو هغه میلاویږي ويرثها ان لم يكن لها ولد فان كان اثنتين فلهما الثلثان او کچرته چې نو دوه یا د دوه نه سیوای نو بیا ورته دغه خويندو د جنانو هغه 2/3 میلاویږي مما ترک و ان كانوا اخوه رجالا ونساء که خويندې هم وي او رونی هم وي نو بیا به دوی ته ذکر مثل حظ الانثیین په طریقه باندې چې نو هغه میلاویږي چې یو ورور ته به د دوو خویندو په قدر چې نو هغه میلاویږي نو دا وړمبني دوه صورتونه دي چې یا د غرونه چې نو آیا نیوي یا الله تی وي نو بیا د هغې دپاره دا یو حکم دی کم چې د صورت نساء اخرانی دی چې آیت شتا ورته ویلی کېږي او که اخیافي وي نو بیا به دی نو الله رب العزت وایي چې نو هغه که چېرته سړی وي یورثو چې د کم میراث چې نو هغه کلاله دی د هغې چې نو هغه وارث کلاله دی او امرأة یا ښځه وي دغه شان دی چې د هغې مور پلار هم نه اولاد هم نه وله اخ او اخت او د هغې رور وي یو یا خور یوي فلکل واحد منهم السدس نو دې کې به هر یو ته چې نو هغه څه میلاویږي شپږمه حصه میلاویږي مثال کې طور باندې اوس یو سړی چې نو هغه مړ شولو د کلاله ولو اصول هم نه ول فروع هم نه ولو او د په میراث کې یو رور او خزه پاتې شوله نو چې کله میراث کې یو رور او خزه پاتې شوله نو د مال چې نو هغه بشپږ سي نو پاغه کې به یو چې نو هغه ست میلاو شي یو حصہ چې نو هغه به د دې میراث چې نو هغه به د بار نشي او د بار کې به چې نو هغه دوه حصے دا برور ته میلاو شي او درې حصے چې نو هغه به دا خزه ته میلاو شي او باقی مال به د ذویل فروز ته واپس چې نو هغه بیا لاړ شي او کچرته چې نو هغه فإن كانوا اکثر من ذلك دغه نه سیواول دا خويندې رونه د دې چې نو هغه سیواول دوول د دوه نه سیواول فهم شرکاء فی الثلث نو دا دی بیا شریک وي چې نو هغه په درېمه برخه کې درېمه حصہ کې په دې صورت کې به هم مسله چې نو هغه به د بار نه کېږي نو سړی مړ شولو چې دا هغه اصول فروع چې نو هغه نشته او دوی نه سیوا چې نو هغه رونه پرې خودل یا خويندې چې نو هغه پرې خودلې او دې مړ شولو نو بیا به په دې مثال کې لکه مثال په تور کې دا خور یا چې نو هغه دوی خويندې وي یا ورونول اوس دې مړ شولو نو دوی په دغه ثلث کې چې نو هغه برابر وي څنګه په ثلث کې برابرې نو دې صورت کې مسله چې نو هغه به بیا د بار نه شروع شي نو چې کله د بار نه په شروع شي نو د دوان رونو ته چې نو هغه سم میلاو شي ثلث به میلاو شي او چې ثلث ورته کله میلاويږي نو د بار ثلث چې نو هغه 4 دی نو دې ته به دغه 4 چې نو هغه میلاو شي نو یو ته به هم 2 حصے میلاو شي او بل ته چې نو هغه به هم 2 حصے میلاو شي او کوم چې کور والا پاتې شوله نو دا هغه ته چې نو هغه بیا سم میلاو شي 3 چې نو هغه میلاو شي نو دا د اخیافي چې نو هغه ذکر دی من بعد وصیت یوصى بها او دین علاوه چې نو ورسته د وصیت نه چې باغې باندې دغه وصیت کړی وي او یا قرضوي غیر مضار بغیر د نقصان رسولونه اوس نقصان رسول چې نو هغه سری نو نقصان دا دی چې د وصیت په اخرنی عمر کې یا وکي اوس اخرنی عمر کې چې کله د وصیت کوي نو دې کې غیر مضار یو توجه دا چې په دې کې د یا خپل ورثه بالکل محرومای او یا د خپل ورثه چې نو هغه حصے کمول د پاره د وصیت کوي چې زموږ د ځمکو د مدرسې شي جماعت بشي یا بل یو کار خیر کې چې نو هغه د استعمال شي نو په دغه صورت کې د ګناهګار دی دویمو غیر مضار د ثلث مال پورې د حق حاصل دی او د ثلث مال نه چې نو هغه سیوا وصیت کوي نو په دې صورت کې دا هم چې نو هغه غیر مضار کې دی دریمو د چې نو هغه د وارث د پاره وصیت کوي
الان کې مخکې مونږ ویلو الله پیغمبر چې نو هغه فرمای حدیث مبارکه مفهوم د ترمذی ابو داود د ټولو نسائی راخستنه هغه الله پیغمبر فرمای ان الله اعطى كل ذي حق حقه الله هر چې نو حقدار ته داغه حق ور کړی دی فلا وصیت للوارثین د وجه نو وارث د پاره چې نو هغه وصیت نشته الولد للفراش ماشم چې نو هغه به د خسړی وي او وللآخر الحجر زناکار ته بچ دی نو هغه کاړه میلای یعنی رجم کول کېږي وي نو بهرحال نو یو وصیت چې نو هغه د قره دویم حدیث مبارکه کې راځي مفهوم دا دی الله پیغمبر چې نو هغه فرمای و یو سړی یا یو ښځه چې نو هغه به شپېته کاله د الله رب العزت په اطاعت کې چې نو هغه به وباسي او بیا په آخره عمر کې چې نو هغه د ځان سوکي د جهنم چې نو هغه به مستحق کی نو څنګه د الله رسول صحابه ته پوښتنه کړو نبی صلی الله علیه وسلم دې طریقې چې دې به د غلط وصیتونه د سیدا وکي چې په هغه کې څوک به محرومه کې او چاله به ډیر ورکي نو دغه پوجا باندې دې به داغوي هغه ازار چې نو هغه واخلي چې الله به ورته حکم کړي چې تو به ناجیز وصیت نه کی او د داغه باوجود اقوا کی نو د واغ شپېتا او یا کله عبادت خپل ځای کی الله دې موږ دغه نو ساتي والله علیم حلیم الله رب العزت دې نو هغه په دی الله رب العزت دې نو هغه بردبار دی کې یو ګناه سره کوي الله پاک ډایرک نه نسی نو دې دا مقصد نه دی چې الله ماته سوي نه الله وي په دې کې زما حکمت دی نو د الله د عقوبت نه د الله د سزا نه چې نو هغه ځان ساتل پکار دی توبه استغفار کول پکار دی الله دې موږ ته صحیح په نصیب کړي ولکم او تاسو د پاره نصفو نیمه حصہ د ما آغا ترکه چې پری خو د ازواجکم ستاسو بیانو ان لم یکن لهن کچری نوی داغوی د پاره ولدن س اولاد فان کان لهن ولدن کچری وی داغوی د پاره ولدن اولاد فلکم الربع نو بیا ستاسو د پاره سلورم حصہ ده مما د اغنه ترکنا چې غوی پری خو دی من بعد وصیت اورست د وصیت ادا کولونه یوسین بها او دین چې وصیت کړي داغي او یا چې نو قرضه ان د قرض ادا کول نو ورسته ولهن او دا غوی د پاره الربع سلورم حصہ ده مما د اغه مال نه ترکتم چې تاسو پرې خو دی ان لم یکن لكم کچری نوی تاسو د پاره ولدن س اولاد فان کان کو کچری وی لكم تاسو د پاره ولدن اولاد فلهن ثمن نو بیا دا غوی د پاره اتم حصہ ده مما د اغه نه ترکتم چې تاسو پرې خو دی من بعد وصیت ورسته د وصیت ادا کولونه توسون بها او دین چې تاسو وصیت کړی وي داغه یا د قرض او ان کان رجل او کچری وی یو سړی یو رسو چې داغه میراث چې داغه میراث یعنی وارث دی کلاله او امراه یا خزوی وله او داغه لپاره اخون رور وی او اخت یا خور وی فلکل واحد منهما نو د پاره د هر یو داغین السدس شپږم حصہ ده فان كانوا اکثر من ذلك پس کچری هغه زیات وی لدینا فهم شرکاء پس هغه شریک دي فی الثلث پدریم حصہ کې من بعد وصیت ورست د وصیتنا یوصا بها چې وصیت کړي شي داغه او دینین ورست د قرض یعنی ادا کول د قرض نه غیر مضار په دې شرط چې چاته په نقصان نه وي دا شرط معنی چې نو هغه ګوره د بریکټ دا وصیت من الله دا حکم دی د الله والله الله پاک علیم په دې حلیم بردبار دی